طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. الشيطان الرجيم. سورة النور. إن الذين يقيننا كسان جاو چراتلے کڑی دا بالإفك منا بالكذب پدروغ سرام دا دورو کوگانی نازل شوی دی پبارد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. واقعہ مختصر دا مختصر واقعہ بیانوم اوگد واقعہ دا یو گینٹا واقعہ دا دی دا پارا مختصر بیانوم تاسو تا چی پا دی آیاتونو باندې پوی شئی چی پا آیاتونو باندې پوی شئی دا آیاتونو لگول دیر مشکل وی پا دی پوی شئی بیا تفسیرون گورا ورپسی اردو کم ملاویگی پختو کم ملا سم پوی گئی تاسو. واقعہ مختصر داوا چی یو زوزل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بی بی زان سر بوت لیو غزا تا دا عائشہ بی بی پا ڈولے بانی دو صحابہ کرام مقرر کریو. کله چې غزا نه واپس را روان شو په یوځی کې دمه کوله او تیاره وه. عایشه بیبي کوز شوه د قضای حاجت دپاره چې کله را روان شو نو دنه حار پرېوتلی و. دا مبارکه واپس شوه د حار په طلب کې حار یې لټولو. د دو صحابه کرامو دا ډولې اوچت کړی چې اوچت یې که روان شو. عایشه بیبي وایي دا صحابه کرام نه ملامت زه ډېر سپکه ومه درنه نه ومه دی پوه شوي نه وم چې کله لاړل او صفوان سے پدی باندې مقرر چې ته دا رست راځه د چا نه ست سامان پاتې وي دا یا سوي هغه ځان سره راوړه. نو دی ابی ابن سلول دی رئیس المنافقین دی رزیل علیاذ بالله دا خبره خوره کړه چې عایشه بیبي صفوان صاحب سره پاتې شوی وه. هر مجلس کې به دا خبره کول مجلسونه به یې جوړوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو ډېر زیات خفه و. عایشه بیبي کور ته تلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ عایشې بیبي ته وایي رښتیا ووایه څه مسئله ده. مبارکه ورته وایي که رښتیا وایم تاسو به ګمان نه کوئ که دروغ وایم چې او دا کار ما کړی دی نو تاسو به یقین کوئ. پس زه به دومره ووایم چې څه یوسف علیه السلام ویلو چې فصبر جمیل والله المستعان. مبارکه وی عایشه بیبي زه دومره په ځان نه وم چې دا خبره خو یعقوب علیه السلام کړې وه فصبر جمیل خطا شوم. عایشه بیبي وی زه د مجلس نه پاسېدم لاړم الله ته په زارۍ پرېوتم په سجده ژړا مې کوله الهه زه خو پاکه یم ته زما صفایي وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړې متصل دا دو رکوګانې نازل شو د عایشې بیبي په صفایه کې. ان الذين يقيننا كسان جاو چراتلے کڑی دا بالافک منا بالکذب پدرو سرا عصبت منا جماعت دا یو جماعت تے منکم ستاسونا لا تحسبو گمان مکوی تاسو پدی تهمت باندے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے صفوان سب گمان مکوی شرن دا شر لکم تاسو دا پارا دا شر ندے بلکی هو خیر لکم دا غور خیر دے تاسو دا پارا اس بدی باندے حج جاری کیگی او تاسو صبرو کو بس د صبر اجر به ملاویږي. لكل امرئ هر یو سړي د پاره منهم درې منافقانو نه مکتسب منا جزاء مکتسب جزا دا صدا چې دی کړي دی من الاسم د ګنا نه تهمت لګولې دي. والذي وغرزيل دا غرزيل ته اشاره ده ابي ابن سلول چې چا تهمت لګولې او مجلسونه به جوړوله. والذي وغرزيل ابي ابن سلول تولى كبره چې غستی ده لوی خبره ده تولى كبره چې غستی ده لوی خبره ده. ابن عباس یعنی مشری کړي د ابن عباس و چې خورا کړي ده خبره منهم د منافقانو له د پر عذاب دی عظیم له په دنیا کې په کوړو باندې او په قیامت کې په اور سره. اوس بعض صحابه کرامو ته تعلیم ورکړي چې هغه دا خبره تهمت نو لګول خو ناس بو هغه ته ویل ولا سمعتموه هلا ولګو دي ظن المؤمنون سره اذ سمعتموه په وخت کې چې واوریدل تاسو هو دي تهمت لرا دي قذف لرا ظن المؤمنون من لولا ظن المؤمنون هلا ظن المؤمنون ولګمان نکول المؤمنان سره والمؤمنات ومؤمنان زنانو بانفسهم په نفسونو خپل ماده به امهات به امهم په مور به خپل باندې ځکه چې بیبیانی د پیغمبر علی السلام زمون موریانی دی به اخوانهم په روح خپل باندې چې صفوان سبو ولګمان نکول خیرن د خیره وقالوا من وهلا قالوا لولا قالوا ولنولدي
هذا دا تهمت چې د افکون منا کذب دروغ دی مبین ښکارا لولا جاو ولی راتلون کړه دی خلق علیه په دې تهمت باندې به اربعه شهدا سلور گواهانو باندې ولی راتلون کا فاذ لم یاتو پس په دغه وخت کې چې دی راتلون کړه به شهدا په گواهانو باندې فاولائک پس دا کسان چې عند الله پنځ د الله هم الکاذبون هم دا دروغجن دي دا دروغجن ثابت شو ولولا فضل الله كچرنه فضل د الله تبارك وتعالى عليكم پتا سبحانه ورحمته رحمت د الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره په دنیا او آخرت کې لمسکم خبر سیدل تاسو ته فيما پاسکه افضتم چې غوټه شي وي تاسو ننوتلی وي تاسو داخل شي وي تاسو په مسأله د عائشہ بیبي کې تاسو جوور بحثونه کول فيه پاره کې نور سیدل به تاسو ته د عذاب عظیم لیا اذ پاره وخت اذ تعلیل کا د وجد دینه تلقونه چې یو تر بل غستله تاسو دی تهمت لرا یعنی اړول تاسو مجاهد سے و يرويه بعضكم عن بعض بعضو ته روایت کولا بالسنتكم پجب تاسو باندې وتقولون ويل تاسو بافواهكم پخلوص تاسو باندې ما خبره ليس چنه ولكم تاسو به پاغبان علم وتحسبونه غمان مکول په دې تهمت باندې چې تاسو دا تهمت لګولیو هینن معنا د سپک خبر سپک ګنا چې دا وړه ګنا ده اسی معمولی خبر دا وړه خبره دا ګمان مو کول نه وهو حال دا چې عند الله پنځ د الله عظیم جرم دی لوی جرم دی ولولا اذ سمعتموه ولولا ولغوا قلتم سرا اذ سمعتموه په وخت چې واردل تاسو د تهمت لرا قلتم هل قلتم ولون تاسو ما يكون لنا ما يجوز لنا ندي جائز مونږ لرا ان نتكلم دا چې خبرې وکړو مونږ به هدا په درو کې سبحانك يا الله تقول ولي تاسو سبحانك پاکی د تعالی یا الله هذا دا چې د بهتان دی عظیم لیا یعظکم الله نصیحت کی تاسو الله تبارک وتعالى ينهاكم من کی تاسو د دې خبرینه ان تعودوا یا الله تعودوا چې داسې واپس نه ګرځي تاسو لمثله په مثل د تهمت ابد پوره من کی تاسو ان کنتم مؤمنین اذ کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنانه بیا د پاره داسې خبرونه کوي الله مؤمن کوي ويبين الله بيان الله تبارك وتعالى لكم تاسو آیاتنا والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى پوره دی حکیم دی خوند حکمت دی ان الذين يقينون كسان يحبون چې خو خیدا خبره انت شهاده چې خورش الفاحشه بحي یا دا عائشہ بیبي باندې چې کوم تهمت لګول یا عام بحي د خلق فلمونه جوړه وغيرها بحي خلقو کې خوریا فی الذين پاکستانو کې خورشي امنو چې ایمان راوړل لهم دی د پاره دا سوق چې بحي خوریا عذاب دلیم دردناک فی الدنيا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې والله تبارک وتعالى يعلم علم لري چې دا منافقان د جن او عائشہ بیبي پاک ده وانتم تاسو چې لا تعلمون علم نه لریا ولولا فضل الله كچرنه فضل د الله تبارك وتعالى عليكم پتا سبحانه ورحمته رحمت د الله نه په دنیا کې به عذاب درکړي خو ان الله یقینا الله تبارك وتعالى رؤوف مهربان ذات دی رحیم رحم کون کې په دنیا کې عذاب نظر کوي تاسو ته یا ایها الذين امنوا اید ایمان والو لا تتبعوا تابعداري مکوي تاسو خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یعنی د وسوسو د شیطان لارو د شیطان تابعداري مکوي ومن هرغه سوکیت تبع چې تابعداري وک خطوات الشیطان د لارې د شیطان وسوسو د شیطان تابعداري وک فإنه پس یقینا دا شیطان چې یامر امر کوي خلکو ته بالفحشاء په بے حیا باندې فحشاء هغه ګناه ده چې پاغي کې حد وي والمنکر په ناروا عام ناروا کارونه باندې هغه چې حد نه وي ورکی ولولا فضل الله کچره نه فضل د الله تبارک وتعالى علیکم پتا سبحانه ورحمته رحمت د الله نه ما زکه نبو پاک کړي نبو پاک شوه ما زکه معنا نبو پاک شوه منکم استاسونه من احد من زائد احد یو کس ابدا پوره دا خو احسان د الله تبارک وتعالى چې قران په آیاتونو باندې تاسو پاکیا په شریعت باندې تاسو پاکیا ولكن الله تبارک وتعالى یزکی پاکیا یعنی توفیق د توبه ور کوي مې شاو چاره چې اراده وشي والله تبارک وتعالى سميع اوریدون کې علیم پوره ولا یأتل من ولا يحلف قسم د نخري د آیت کریمه نازل شوه ده په بار د صدیق صاحب کې عظمت شان د ابوبکر صدیق صاحب ده د صدیق صاحب تروزو مصطح هغه ته ویا
چې قسم یې وکړو والله که دې نه بعد زه تا باندې خرچه وکړم ځکه چې ته هم په دې تهمت کې شریک وې نو قسم یې وکړو آیات نازل شو ولا یأتنی معنا ولا یحلف قسم دې نخري اولي الفضل معنا خاوندان د فضیلت ولا اوچت مرتبه ولا خلق د فضیلت قسم نخري دا وګوره د صدیق صاحب فضیلت د قرآن نه ثابت شو نو شیعاګان منکرین د قرآن چې څوک چې منکر د قرآن وي هغه کافر شو نو ولا یأتلی ولا ويحلف قسم دې نخري اولي الفضل معنا خاوندان د اوچت مرتبه ولا منکم ستاسو نه چې صدیق صاحب دی والساعت معنا خاوندان د مالدار صدیق صاحب مالدار او تروزی غریبو والساعت او خاوندان د مالدار ان یؤتو په دې خبره باندې الله یؤتو چې نه به ورکوي دا مال ولي القربى خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین مهاجرینو ته فی سبیل الله په لار د الله دین دې قسم نه کوي وليعفو بس عفو دې وکړي تروزی ته بل معاف دي کی بلکې عفو دي وکړي وليصفحوا درگذري دي وکړي اعراض وکړي الا تحبون يتاسو خوخوي ان يغفر الله دا چې بخنو کې تاسو لكم تاسو الله تبارک وتعالى والله الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحیم ذات صدیق سے چې کله د آیات واوریدو نو صدیق سے ویل زب اوس ډبل خرچ کوم پرې باندې ان الذين يقيننا وكسان يرمونا چې د زنا کنځلې کوي یعنی تهمت لګیا بد نسبت کوي المحصنات پاک دامن بیبیانو ته پاکی بیبیانو ته لکه عائشه بیبی سے مبارکه پاک دامن وا الغافلات هغه چې غافله دي غافله معنا خبر دي د زنانه پاکی دي او خبرم نه دي دی باندې تور ته پلي شي المؤمنات چې مؤمنه دي مؤمن دي دا الزام لګون کې چې لعنو الله لعنت کړي شوی دي معذب ګرځوري شوی دي دا کسان څوک چې تهمت لګي په دنیا کې په درو سره عذاب باور کول کیږي والآخرت او په آخرت کې ولهم دي لپاره عذاب دی عظیم لیا حدیث مبارک کې راځي چې چا په یو پاک دامنی بیبي باندې تهمت لګولو د 100 کالو عبادت ته تیلې ورکړ دا ټول عبادت ضایع شو د 100 کالو عبادت دومره جرم دی زنانه دې ځانو ساتي او سړي دې ځانو ساتي یوم په ورځ باندې دې د پر عذاب دی تشهدو چې گواہی به کوي علیهم په دې باندې السنتهم جبد دي وایدیهم او لاسونه دې وارجلهم خپید دي بما پغه سکانو چې ودي عملون دي وکول په دنیا کې یوم ایدن په دا ورځ باندې یوفیهم پورا به ورکړي دی الله پاک دینهم من جزاهم جزا دي سزا د دې به پورا وکړي الحق هغه سزا چې ثابت الحق چې ثابت ويعلمون پوي بشدا خلق ان الله يقينا الله تبارك وتعالى ما قال لهم في الدنيا دا قید ورغو د ابن عباس صاحب قید هغه چې ویلو دي لره په دنیا کې هو الحق حق ده المبين خکارا الخبيثات معنا الكلمات الخبيثات جمهور علماء دا معنا کوي پلیتی خبرې چې خبيث اقوال او افعال کارونا للخبيثين دا دی د پاره د خبيث سړو د پاره دا د پلیتو خلقو کار دی والخبيثون او پلیت سړي چې کوم دی خبيث د سړو د خزونه للخبيثات یعنی د پاره د پلیتو کلماتو د پاره دی د پاره د خبيث او قول او فعل یعنی پدې کې واقع کیږي دي د پلیت سړي کار دا دی چې پلیت خبرې به د خلې نه وځي والطيبات او دارنګ پاک کلمات چې دي پاک اقوال او افعال چې دي للطيبين د پاره د پاکانو دي من الرجال والنساء د سړو د خزونه دی به پاک خبرې کوي والطيبون پاک د سړو د خزونه للطيبات د پاره د پاکو کلماتو د پاره دي خبيث سړي کار داوي چې کار بهم خبيث وي او قول بهم خبيث وي خبرې بهم خبيث وي پلیت وي د پلیت خبرې چې دی د پلیتو نه وځي د پلیتو خلو نه وځي زجاج صاحب ویا لا يتكلم بالخبيثات الا الخبيث خبرې نه کوي په خبيثاتو کې مگر خبيث من الرجال والنساء د سړو د خزونه ويتكلم بالطيبات خبرې کوي په طيباتو کې الا الطيب مگر طيب سړی پاک سړی چې پاک خبرې کوي نو اولئک دغه کسان چې عائشه بیبي او صفوان صاحب دا پاک خلق دي مبرؤون من پاک دي بیزاره دي مما دا غسن یقولون چې وای دا منافقان پلیت خبره
لهم دی لپاره مغفرة بخنه ده عائشی بی بی لرا صفوان صاحب تا ورزق او رزق تے کریم نیک پا جنت کی